د مولانا شهیدري صاحب د شهادت په حواله سره د ملي مشر منظور پښتين صاحب وینا ده چې پښتانه د نن نفس خپل بندوبست په خپل باندې وکي ولې چې سرکار د پښتنو په حفاظت کې ناکام شوی دی. ملي مشر منظور پښتين صاحب په خپل فیسبوک باندې د شهیدري صاحب په حواله سره پوسټ کړی دی چې پکې ویلي دي چې سپینګری او ممتاز عالم دین شهیدري صاحب یو مدرس چې د علم رڼا به خوروله او سال به چکم دی په زرګونو طالب علمان چکم دی د دینی علومو نه پهزیاب کول خو نن په هغه بېګناه عالم دین باندې قاتلانه حمله کول او بیا هغه په شهادت باندې رسول یو ډېر د افسوس مقام دی. پکې منظور پښتين صاحب دا هم ویلي دي چې د پښتونخوا کې د بدنیکو دا حال وي چې روزانه د مونږ علما کرام او سیاسي خلک سماجي خلک او عام عوام چې کوم دي په شهادت باندې رسي او د حکومت طرف نه د ریاست طرف نه چې هیڅ قسمه لایحه عمل مخې ته نه راځي نو بیا مجبور مونږ پښتانه په خپل باندې خپل بندوبست تنظیم کوو. تاسو د منظور پښتين صاحب دی بیان ته په کوم نظر ګورئ؟ خپل رائے په کمنټس کې لازم راکړئ. مهرباني.